نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هرگز به تاسو جنت ته داخل نشئ تر څو پورې چې تاسو د 2 کارونو اهتمام نه وي کړی. 2 کارونه تاسو کړي نه وي. اول ایمان، چې تاسو به ایمان راوړئ. دویم تاسو به یو بل سره محبت کوئ، خپل منځ کې به محبت کوئ. که موږ په معاشرې باندې نظر واچو الحمدلله ایمان خو موږ راوړی دی خو خپل منځ کې محبت نشته، بلکې بوز دی موږ تاسو په خپل منځ کې. پلار زوی ته په زړه کې بوز ساتي او زوی پلار ته په زړه کې بوز ساتي او ورور ته په زړه کې بوز ساتي او کلیوال دی کلیوال ته په زړه کې بوز ساتي. مسجد ته به راځي مخکې صف کې به ودرېږي، خو په سنتو به یې ځان هم برابر کړی وي، خو په څنګ کې کوم ملګری ورسره درېږي هغې سره به یې نه لګېږي، هغه سره به په زړه کې بوز وي، حسد به وي، خولې به در سره ګپ هم لګي، خاندي به هم، سلام به هم در باندې کوي، لیکن زړه کې به یې درته بوز وي. که چېرته تاسو په زړه کې بوز وي جنت ته نشي داخلېدلی. منځونه کوه، نفلونه کوه، تهجد کوه، ذکرونه کوه، صدقې کوه، تبلیغ کې ځه، مخکې صف کې منځونه کوه، ځان په سنتو برابر که، او چې زړه کې د بوز وي بل مسلمان ته جنت ته نشي داخلېدلی.